دا ولې ناروا ده دا تقلید دی وجه دا چې دی عملونه کې ته د الله او رسول نه متاثر نه په دغه عمل کې ته الله او رسول نه ته خپل امام نه متاثر هغه داسې یو سره وځي په دین باندې عمل کوم خو د پلانکی امام چې فتوا ورکړي وي او داغه په مذهب کې راغلي زبط په عمل وکوم او کدا په مذهب کې نه پېنې کوم د دې مطلب دا چې الله او رسول خبره په دې شرط منم چې ابو حنیفه سي ویلي کاغه ویلو منم او ابو حنیفه سي نه ویل نه منم الله او رسول خبره ته نه تایریدل مگر په شرط تقلید دی ته وای چې الله او رسول خبره نه منم مگر په شرط یې منم او اتباع دی ته وای برای راست اتباع علی حدیث توب دی ته وای چې الله او رسول خبره بلا شرط سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لار کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد او هاس کې شملي نظرانه مسرونه دل خپلواکي سنگرونو تزو په خندا او مستی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو دا وکټوري اهل حدیث زیدی شیعه انګریزی اهل حدیث نیاز محمد کونړی عرف امین الله پېښوري یو اعتراض تا په تیر درس کې ما جواب درکړو. تیر درس کې ما درته د امین الله اوله جمله داوا چې په اسلام کې تقلید نشته. ما په تیر درس کې د الله پاک په توفیق د اسلام تشریح وکړه چې اسلام دی ته وایي کوم شی چې په قرآن کې وي هغه په اسلام کې وي، کوم شی چې په سنت کې وي هغه په اسلام کې وي، کوم عمل چې صحابه کړی وي هغه په اسلام کې وي، او کوم عمل چې په اجماع کې وي هغه په اسلام کې وي. نو ما د قرآن نم په تیر درس کې درې دلایل درته ذکر کړه چې تقلید په قرآن کې شته. و اولی الامر منکم د دین فقها او مجتهدین مراد دي، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دا یو دلیل درته ما ذکر کړو. دویم فاسألوا اهل الذکر دام د وجوب د تقلید د پاره دلیل دی. واتبع سبیل من اناب الی دا د تقلید د وجوب د پاره دلیل دی. او امدارنګي د الله پاک په توفیق درته ما یو بل دلیل په تیر درس کې ذکر کړو. الله پاک فرمایي ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه داس آيات كريمة ده. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أحكام القرآن للجساس ده دي آيات كريمة لاندي لكليو أن العامية عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث فغير مجتهد باني ده مجتهد تقليد واجب ده. او تفسير كبير كم لكليو دير فوائد يو فايده ذلك لكليو أن العامية يجب عليه تقليد العلماء په عامی یعنی په غیر مجتهد. عامی چې د مجتهد په مقابل کې راشي غیر مجتهد ترې نه مرادي. نو په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب دی. نو درې دلایل مې د قرآن نه درته ذکر کړه. نو تقلید په قرآن کې شته، لہذا په اسلام کې شته. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې تقلید شته، لہذا په اسلام کې شته. د پیغمبر علیه السلام د ذخیرې د احادیثو نه ما تاسو ته یو حدیث ذکر کړو په تیر درس کې چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین. دا د تقلید د وجوب د پاره دلیل دی. همدارنګي دویم حدیث میں در ذکر کړو په تیر درس کې. حدیث خو زما سره ډیر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقتدوا باللذین من بعدي واشار الى ابي بکر وعمر. دا د تقلید د وجوب د پاره دلیل دی. همدارنګه بل دلیل د الله پاک په توفیق درته ذکر کړو د تقلید د وجوب د پاره د احادیثونه چې رضیت لكم ما رضي لكم ابن ام عبد. او د اجماع نم د الله پاک په توفیق یو څو دلایل درته پیش کړیو چې دا خبره په اجماع ثابته ده چې تقلید دا واجب ده. نو اجماعی دلایل د الله پاک په توفیق ما یو څو دانې ستاسو په خدمت کې ذکر کړیو. د هغې اعاده چې بیا درته کوم نو ټیم اوږدیږي، لہذا او که درته وی کړم ځکه چې وابیان به بیا در سره نه مني، لہذا اجماعی اقوال ما درته پیش کړیو. مقدمه د ابن خلدون 448 نمبر صفحه کې فرمایي چې په ټولو ښارونو کې په دې 4 امامانو باندې تقلید بند شو او د دوی د مخالفت نه منع راغله.
همدارنګه شاه ولی الله دهلوی رحمه الله په عقد الجد 14 نمبر صفحه کې فرمایي چې د ټول امت په دې اجماع ده چې د شریعت په فهم کې به په اسلاف باندې اعتماد کیږي. علامه ابن القیم رحمه الله هغه فرمایي چې دغه څلورو امامانو نه مخالف د اجماع نه مخالف دی. الاشباه والنظائر صفحه 14. په تیر درس کې د الله پاک په توفیق دا خبره ثابته شوه چې تقلید په اسلام کې شته، ځکه په قرآن کې شته نو په اسلام کې به وي. کوم شی چې په قرآن کې وي هغه په اسلام کې وي، په احادیثو کې شته نو په اسلام کې شته، او د صحابو په آثارو کې شته لہذا په اسلام کې شته، او په اجماع کې شته لہذا په اسلام کې شته. نو تقلید په اسلام کې شته. خو کوم چې حقیقي اسلام دی، حقیقي اسلام هم دغه ته وي چې کوم شی په قرآن کې وي، په سنت کې وي، د صحابو په آثارو کې وي، او په اجماع په قیاس کې وي، هغه به په اسلام کې وي، کوم چې حقیقي اسلام دی. البته انګریزانو ټرمپ او اوباما او بوش او ملکي وکټوري چې د وابیانو په غوږ کې کوم اسلام پوکړی دی هغه امریکایي اسلام کې بنئ. تاسو به د سعودي د ولی عهد بیان اوریدلی وي چې موږ د امریکې په خوښه باندې وهابیت په دنیا کې خپور کړو. نو امریکي وهابیت د خلکو په غوږونو کې پوکړی دی. نو دغه امریکایي اسلام چې امین الله ورته کوم اسلام وایي امریکایي اسلام ټیک د په دې کې بنئ. نو اولی جملې دپاره چې امین الله ویلي چې په اسلام کې تقلید نشته د هغې جواب په تیر درس کې شوی او هغه درس کې وګورئ. دلته به د دوو نورو جملو دپاره جواب درته ذکر کم. امین الله د نارواوالي د تقلید دپاره دلیل وایي. امین الله داسې وایي چې تقلید ناروا دی ځکه مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي. نو ګوره یو د ده دعوه شوه چې تقلید ناروا دی، او یو دلیل شو. دلیل دا دی چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي. د دې د جواب خلاصه واورئ ورونو. امین الله دا دلیل پیش کړو چې تقلید ځکه ناروا دی چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي. دا دعوه او دلیل دی دی ماته په قرآن کې وښیي. په قرآن کې په کوم ځای کې الله پاک فرمایلی دي چې تقلید ناروا دی ځکه چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي. دارنګې د خپله دعوه او د دلیل دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په کوم حدیث کې راته وښیي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په کوم حدیث کې راغلی دی چې تقلید ناروا دی او ځکه ناروا دی چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي، او چې نه په قرآن کې شته او نه د پیغمبر علیه السلام په کوم حدیث کې شته. د دې دواړو نه ښکته کم صحابي ویلی دي چې تقلید ناروا دی او ځکه ناروا دی چې مقلد په عملونو کې د الله او د الله د رسول نه متاثره نه وي. زه د صحابي په کوم قول کې دې راته وښیي، او که د صحابي په قول کې نشي ښودلی نو دا خپله دعوه او دلیل دی زه د اسلافو په اقوالو کې راته وښیي. زه په بخاري کې دې راته وښیي. امام بخاري رحمه الله ډېر تصنیفات دي، په صحیح البخاري کې دې راته وښیي په کوم ځای کې امام بخاري په صحیح البخاري کې فرمایلی دي چې تقلید ناروا دی ځکه چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي. صحیح البخاري په ځای پرېږده، د امام بخاري په کم بل کتاب کې راته وښیه. د نور کتابونه هم شته چې په هغې کې دا ویلي وي چې تقلید ځکه ناروا دی چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي. امام مسلم نه دی ثابته کی. امام مسلم په کوم ځای کې ویلي دي چې تقلید ناروا دی ځکه چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي. امام ترمذي نه دی راته ثابت کی. امام ترمذي په کوم ځای کې ویلي دي چې تقلید ناروا دی ځکه چې مقلد په عملونو کې د الله او د الله د رسول نه متاثره نه وي. د ابن ماجه نه دی راته ثابت کی. ابن ماجه په کوم ځای کې ویلي دي چې تقلید ناروا دی ځکه چې مقلد په عملونو کې د الله او د الله د رسول نه متاثره نه وي. د نسائی نه دی راته ثابت کی. د مسند احمد نه دی راته ثابت کی. د مسند ابي اعلان دی راته ثابت کی. د دې دا د احادیثو کتابونه دي او د دې په لسګونو شرح دي. په دې شرحو کې دې راته وښیي. زه په دې احادیثو کتابونو کې خو نشي ښودی د دوی کمې شرحې لیکلي دي چې تقلید ناروا دی ځکه چې مقلد په عملونو کې د الله او د الله د رسول نه متاثره نه وي. نو امین الله زه تا ته وایم شرمېږم نه، الله نه دی ویلي، رسول الله دا ستا دلیل او دعوه نه ده ذکر کړې.
صحابه استاد دعوه او دلیل نه ذکر کړي امام بخاری ستا پشان خبره نه ده کړي امام مسلم ستا پشان جملې نه دی ویلي امام ترمذی نه دی ویلي ابن ماجه نه دی ویلي نسائی مسند احمد مسند اعلی نه دی ویلي بلکې په هندستان باندې د انګریزي يرغل نه مخکې یو مسلمان هم دا ستا پشان نه دی ویلي زه تا ته چیلنج در کوم تا دو جملې ویلي دي تقلید ناروا ده یو دی دا ویلي او دویم دا چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثر نه بس دغه جملې دي په هندستان باندې د انګریزي يرغل نه مخکې د کوم مسلمان د خلینو ثابت کا او کنه د الله نه ثابتول شي دا دعوه او دلیل نه د حدیث نه ثابتول شي نه د صحابي د کوم قول نه ثابتول شي نه د کوم محدث د خلینو ثابتول شي نه د احادیثو د کتابونو د شرح نه ثابتول شي نو د الله نه ویریږي انګریزانو درته دا په وخت کې پکړه ده نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته نه د احادیثو په کوم کتاب کې شته نه د احادیثو په کوم شرح کې شته نه د قرآن په کوم تفسیر کې شته نو چې په دې یو کې نشته نه په هندستان باندې د انګریزي يرغل نه مخکې د کوم مسلمان داسې ویلي دي نو چې نه دی ویلي نو دا جملې د کوم ځای نه شروع شوې ګوري ورونو کله چې هندستان ته انګریزان راغلل نو د خپلو زرخریدو غلامانو وکټوري اهل حدیثو په وخت کې دا پوکړل چې تاسو دا ډنډوري شروع کړئ دا ډرامې چې تقلید ناروا ده او ځکه ناروا ده چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثر نه وي نو دا ټرمپ او اوباما او بوش د دوی په غوږونو کې پوکړې ده ملکي وکټوري د دوی په غوږ کې پوکړې ده زه ګوره امین الله ته چیلنج ورکوم امین الله دې د خپله دعوه د دعوه دا وه چې تقلید ناروا ده او دلیل دا ځکه چې مقلد په خپل عملونو کې د الله او د رسول نه متاثر نه وي دا د کوم آیات معنا ده قرآن کې د ماته یو آیات تلاوت کې چې په معنا کې دا راغلی وي دا کومه جمله چې امین الله وایي که قرآن کې نه وي نو شاه صاحب فرمایي چې زما تر زمانې پورې د قرآن 2 لکه تفسیره لیکلی شوي دي نو زه په دې 2 لکه تفسیرو کې د ماته د خپلې 2 جملې وښیي چې تقلید ناروا ده او ځکه ناروا ده چې مقلد په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثر نه وي په دې 2 لکه تفسیرونو کې کوم تفسیر لیکلی دي که په قرآن او په تفسیر کې نشي خوده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذخیره د احادیثو کې دی په یو حدیث کې وخی زه صحیح حدیث کې دی نه خی یو ضعیف حدیث کې دی وخی چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی وي چې تقلید ناروا ده او ځکه ناروا ده چې مقلد په خپل عملونو کې د الله او د رسول نه متاثر نه وي او که د پیغمبر علیه السلام نه نشي ښودلی نو زه د کوم صحابي د خولې نه د خپله دعوه د خپل دلیل وښیي کوم صحابي ویلی دي چې تقلید ناروا دی او ځکه ناروا دی چې مقلد په خپلو عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي او که د صحابي نه نشي ښودلی نو زه د کوم تابعي نه دي وښیي کوم تابعي داسې ویلی دي چې تقلید ناروا دی او ځکه ناروا دی چې مقلد په خپلو عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي که د تابعین نشي ښودی زه د امام بخاری نه دی وښیي امام بخاری په کوم ځای کې فرمایلی دي چې تقلید ناروا دی او ځکه ناروا دی چې مقلد په خپلو عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي که د امام بخاری نه نشي ښودی د امام مسلم نه دی وښیي د امام ترمذي نه دی وښیي د امام ابن ماجه نه دی وښیي د امام ابو داود نه دی وښیي د دې ټولو نه راتیر د یو محدث نه دی وښیي کوم محدث ویلی دي چې تقلید ناروا دی او ځکه ناروا دی چې مقلد په خپلو عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي او که په دې یو کې امین الله نشي ښودی نو خو واضحه شوه چې دا اسلامي جمله نه ده دا دعوه د امین الله اسلامي نه ده مسلمان دا نه دی ویلي د هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې یو مسلمان هم دا نه دی ویلي چې تقلید ناروا دی او ځکه ناروا دی چې مقلد په خپلو اعمالو کې د الله او د رسول نه متاثره نه وي نو یو مسلمان هم نه دی ویلي نو چې نه دی ویلي نو دا اسلامي جمله نه شوه نه قرآني جمله ده نه نبوي جمله ده نه د صحابو جمله ده نه د تابعینو جمله ده نه د کوم محدث جمله ده نه د کوم مسلمان جمله ده کني په چیلنج سره ودی خي هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې کوم مسلمان داسې ویلي دا کومه چې امین الله ویلي دي نو چې دا اسلامي جمله نه شوه نو انګریزي جمله شوه انګریزان محمد ابن سلمان ته ویلیو محمد ابن سلمان په خپله وایي چې موږ ته امریکي ویلي چې وهابیت په دنیا کې خپور کوي نو امریکایانو محمد ابن سلمان او د په شان زرخریدو غلامانو ته دا جمله ورزده کړې وه او
ملکی وکټوري ته دا جمله ورزده کړې وه او ملکی وکټوري بیا د خپلو زرخریدو غلامانو ته دا جمله وروښوده چې د هغوی په زرخریدو غلامانو کې یو نیاز محمد کونړی عرف امین الله پېښوریم دی انګریزانو د دوی په غوږ کې دا خبره پوکړه چې داسې ډنډورې شروع کړه. خلاصه ده چې زه امین الله ته بالعکس وایم چې ستا دا جمله په قرآن کې نشته نو په اسلام کې نشته، ستا دا جمله دا دعوه او دلیل دا په حدیث کې نشته نو په اسلام کې نشته، ستا دا دعوه او دلیل د صحابو په اقوالو کې نشته لہذا په اسلام کې نشته. تابعینو ستا دا جمله په تابعینو کې چا نه دی ویلي لہذا په اسلام کې نشته، ستا دا جمله کوم محدث نه ده ذکر کړي لہذا په اسلام کې نشته، ستا دا جمله د قرآن په تفاسیرو کې نشته لہذا په اسلام کې نشته، ستا دا جمله د احادیث په شرحو کې نشته لہذا په اسلام کې نشته، ستا دا جمله د اسماء الرجال په کتابونو کې نشته لہذا په اسلام کې نشته. د اسماء الرجال په کتابونو کې پراویانو جرح کیږي او په یو راویم دا جرح چرته نه ده راغلی چې دی مقلدو نو په اسلام کې نشته. نو چې په اسلام کې نشته نو ستا دا جمله دا انګریزی جمله ده وکټوري جمله ده، ستا دا جمله بېدینه جمله ده، ستا دا جمله بدعتي جمله ده. نو زه تا ته بالعکس وایم چې ستا دا جمله چې په اسلام کې نشته نو خو خامخا کفري جمله شوه، ستا دا کفري جمله ده، انګریزي جمله ده، وکټوري جمله ده، بدعي جمله ده. نو چې بدعي جمله ده بیا درته چیلنج در کوم چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې یو مفسر غیر مقلد راته وښیئ، یو محدث غیر مقلد راته وښیئ، یو داسې شارح راته وښیي چې د احادیثو شرح لیکلي او غیر مقلدي، د غیر مقلدینو په نوم یو مسجد راته وښیي، د غیر مقلدینو په نوم یو مدرسه راته وښیي، یو غیر مقلد د شیخ الحدیث نوم راته واخلئ. که نه شئ اخیستی نو پوه شئ چې یقیني انګریزان یې او دا جملې انګریزان ستاسو په غوږونو کې پوکوي. نو ستا دا جمله ما درنه په دې تفصیل کې حواله وغوښته، تا داسې ویلي دي چې تقلید د نارواوالي وجه دا ده چې ته په عملونو کې د الله او د رسول نه متاثره نه یې. مقلدین په ټولو کتابونو کې وایي چې زمونږ اول دلیل کتاب الله دی نو د الله نه متاثره شو، دویم دلیلم سنت رسول الله دی نو دا د رسول الله نه متاثره شو. که په قرآن او سنت کې پیدا نه شوه بیا هم دریم دلیل اجماع ده. د اجماع حکم هم الله پاک او پیغمبر علیه السلام حکم د دې حکم کړی دی، دا هم د الله او د الله د پیغمبر نه متاثر والی دی. او څلورم دلیل هم قیاس دی، دا هم د الله او د الله د پیغمبر نه متاثر والی دی ځکه قیاس هم قرآن او حدیث کې ذکر شوی دی. زمونږ 1400 کاله وشو چې دا اوازونه کوو چې زمونږ اول دلیل کتاب الله دی، نو 1400 کاله کېږي چې موږ د الله نه متاثره یو، 1400 کاله کېږي چې موږ دا وایو چې زمونږ دویم دلیل سنت رسول الله دی، نو موږ د پیغمبر علیه السلام نه 1400 کاله مخکې دا ویلي چې متاثره یو. او تا ته زه چیلنج در کوم هندوستان ته چې انګریزان راغله د دې نه مخکې کم یو غیر مقلد ویلي چې زما دلیل کتاب الله دی او دویم دلیل می سنت رسول الله دی، حواله پیش که کم یو وکټوري اهل حدیث او غیر مقلد په کم کتاب کې لیکلی دي چې زه د الله او د الله د پیغمبر نه متاثر یم. نو د الله او د الله د پیغمبر دشمنان خو تاسو یې، البته کم ته چې تاسو الله او پیغمبر وایي نو ټیک ده د هغې نه موږ نه یو متاثره. تاسو چاته الله وایي؟ تاسو الله خپلو مولایانو ته وایي، ستاسو هر مولا د خدای دعوه کوي، خپلې خبرې ته آیات وایي، او ستاسو هره خبره هر مولا خپلې هرې خبرې ته د پیغمبر علیه السلام حدیث وایي. نو ستاسو هر مولا د پیغمبرۍ دعوه کوي. ما په تیرو بیانونو کې د یو مولا مثال به درته پیش کړم. یو مولا دی په دوی کې، هغه نه یو چا تپوس کړی دی چې دې مني ته تاسو ولې پاکه وایي؟ هغه ورته وایي وروره زه ورته پاکه نه وایم، د الله پیغمبر ورته پاکه وایي. لعنت الله علی الکاذبین. د الله پیغمبر کوم ځای کې ورته پاکه ویلې ده چې مني پاکه ده؟ خو د الله د پیغمبر نه خپل ځان مراد دی چې زه د الله پیغمبر یم، او د الله نه خپل ځان مراد دی. هر وابي خپل خبرې ته آیات او حدیث وایي، دا د خدای او د پیغمبرۍ دعوه ده. نو ټیک ده تاسو چې چاته خدای او پیغمبر وایي
یعنی تاسو چې خپل ځانونو ته خدایان او پیغمبران وای هغه نه موږ نه یو متاثره کوم ته چې پیغمبر علی السلام موږ ته ویلي چې چاته الله وای او چاته چې موږ محمد رسول الله الله پاک چې موږ ته ویلي چې دته محمد رسول الله وای دا هغه نه موږ متاثره یو 1400 کاله موږ د اعلانونه کړی دي زموږ په کتابو کې داشته او تاسو زه چیلنج در کوم چې په هندستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې په خپل یو کتاب کې دا وخایا چې وابیان د الله نه متاثر دي یا د الله د پیغمبر نه په عملونو کې متاثر دي هندستان ته چې انګریزان راغله دا جمله د انګریزانو د دورې نه شروع شو چې موږ وابیان وکټوریان د الله او د الله د پیغمبر نه متاثر دي دا یو نیم سل کالم نه کیږي د الله او د الله د پیغمبر نه متاثر کېدل په دې 1400 کلونو کې نو دا د یو نیم سل کلونو د متاثر کېدل را شروع شو دا د ټول امت په لمن باندې داغ نه دی دریمه جمله امین الله پېښوري دا پیش کړې ده چې د تقلید او د اتباع په مابین کې فرق کړی دی د تقلید خلاصې دا ذکر کړی ده چې تقلید دې ته وایي چې مقلد وایي چې زه د الله او د رسول خبره منم په دې شرط چې ابو حنیفه ویلی وي دې ته تقلید ویلی دی امین الله او اتباع دې ته ویلی ده وایي اتباع دې ته وایي او اهل حدیث توب دې ته وایي چې زه د الله او د رسول خبره بلا شرط منم د الله لعنت دې په داسې زرخرید غلام د انګریزانو باندې وي زر وای د الله لعنت دی په داسې کس باندې وي چې هغه خپلو تابعدارانو ته وایي چې زه تاسو ته په دلیل کې آیات پیش کوم او حدیث پیش کوم او بیا د یوې جملې دپاره په دلیل کې نه آیات لري او نه حدیث لري زه امین الله ته وایم چې تا تقلید دې ته ویلې چې مقلد د الله او د رسول خبره مني په دې شرط چې ابو حنیفه ویلی وي او اتباع اهل حدیث توب دې ته وایي چې د الله او د رسول خبره به بلا شرط مني دغه فرق چې تا ذکر کړو دا په کوم آیات کې راغلی دی الله پاک په کوم ځای کې ویلي دي چې تقلید دې ته وایي چې مقلد د الله او د رسول خبره مني په دې شرط چې ابو حنیفه ویلی وي او اهل حدیث توب او وکټوریت دې ته وایي چې د الله او د الله د رسول خبره به بلا شرط مني په کوم آیات کې دا فرق راغلی دی او که په آیات کې نه راغلی نو زه د پیغمبر علیه السلام د احادیثو په ذخیره کې په کوم حدیث کې راغلی دی که په حدیث کې داسې نه راغلی نو زه ابوبکر صدیق صاحب کوم ځای کې ویلي دي چې مقلد د الله او د رسول خبره په شرط په دې شرط مني چې ابو حنیفه ویلی وي او اتباع اهل حدیث توب دې ته وایي چې د الله خبره به مني بلا شرطه ابو بکر صدیق صاحب دا فرق کم ځای کې ذکر کړی دی حضرت عمر کم ځای کې ذکر کړی دی حضرت عثمان د تقلید او د اتباع په مابین کې دا فرق کم ځای کې ذکر کړی دی حضرت علی صاحب کم ځای کې ذکر کړی دی نورو صحابو کې کم صحابي په کم ځای کې ذکر کړی دی امام بخاری په کم ځای کې ویلي دي چې دا یو اتباع او دا بل تقلید دی امام مسلم په کم ځای کې ویلي دي چې دا یو اتباع او دا بل تقلید دی امام ترمذی په کم ځای کې ویلي دي نورو محدثینو کې کم محدث په کم ځای کې ویلي دي یعنی دا جمله په کوم ځای کې ده ته خدا سي وای چې تقلید دې ته وای چې مقلد به د الله او د رسول خبره مني په دې شرط چې ابو حنیفه ویلی وي او اتباع دې ته وای او اهل حدیث توب دې ته وای چې د الله او د الله د رسول خبره به بلا شرط مني دا حواله ما ته ثابته کا دا په کوم کتاب کې لیکلي آیات کې وخایا حدیث کې وخایا د صحابي په اقوالو کې وخایا د احادیث په شرحو کې وخایا د قران کریم په تفاسیرو کې وخایا خدا سي تفسیر چې په هندستان باندې د انګريزانو د دورې نه مخکینه تفسیر وي او چې په دې یو کې هم نشي خو ده نو دا ستا پیروانو ته زه حیران یم چې ستانه ولې دا دلیل نه غواړي تا ته ولې داسې نه وایي چې دا تا چې د اتباع او د تقلید په منځ کې فرق وکړو د دې دپاره خو ته دلیل پیش کړه که نه په آیات کې او په حدیث کې دا ستا پیروان ستا ړوند تقلید کوي نو دا ستا جمله قرآني جمله نه ده دا ستا جمله نبوي جمله نه ده دا د صحابو جمله نه ده او دا د اجماع جمله نه ده بلکې دا ستا جمله انګریزي جمله ده هندوستان ته چې کله انګریزان راغله نو ملکي وکټوري ستاسو په غوږ کې دا خبره پوکړه چې داسې ډنډورې شروع کوي چې تقلید دې ته وایي چې د الله او د الله د رسول خبره به مني په دې شرط چې مجتهد او امام ویلی وي او اتباع اهل حدیث توب دې ته وایي چې د الله او د رسول خبره به بلا شرط مني د الله لعنت دې په دروغجن باندې وي ګوره د تقلید او تعریف ته زده کا تقلید خو دې ته وایي چې په غیر واضحو مسائلو کې
په دین باندې د صحیح عمل د پاره د یو شرعي مجتهد د راهنمایي او د تشریح مطابق عمل وکړي د مجتهد د تشریح او د راهنمایي مطابق موږ په غیر واضح مسایلو کې په قرآن او په سنت باندې عمل کوو. په تیر درس کې ما تاسو ته وویلې چې مسایل تقریبا 6 قسمه دي. اول څلور غیر واضح مسایل دي، مسایل غیر منصوصه، دا غیر واضح مسائل دي. نو دلته مجتهد راځي غیر منصوص مسائل په منصوص قیاسي او د دې مجتهد د تشریع او د راهنمایي مطابق غیر مجتهد بیا په دین باندې عمل کوي. دویم غیر واضح مسائل چې دي مسائل منصوصه متعارضه دي، لکه رفع الیدین. ابو داود یو طرف ته باب د رفع الیدین لګی، بل طرف ته د ترک د رفع الیدین لګی. نسائی یو طرف ته باب د رفع الیدین لګی، بل د ترک د رفع الیدین لګی. نو دا احادیثو کې تعارض دی. نو مجتهد دا مسله غیر واضحه شو ځکه تعارض پکې راغلو. نو مجتهد راځي په دغه مسائل منصوصه او متعارضه کې تطبیق کوي یا ترجیح کوي یا په نسخه باندې قول کوي یا توقف کوي، او غیر مجتهد بیا د مجتهد پر راهنمایي کې په دې نص باندې عمل کوي. او دریم مسائل غیر واضح هغه مسائل منصوصه محتمل التاویل دي، لکه الله پاک فرمایي یتربصن بانفسهن 3 قروء، مطلقه خزب 3 قروء انتظار کوي. اوس دا د دین مسله ده خو محتمل التاویل ده چې د قروء معنا څه ده. نو څوک معنا په طهر کوي او څوک معنا په حیض کوي. نو دا غیر واضحه مسله شو ځکه معانی محتمله پکې ډیر شو. نو دلته مجتهد راجح احتمال ذکر کوي او غیر مجتهد بیا د مجتهد پر راهنمایي کې ور باندې عمل کوي. او څلورم غیر واضح مسائل هغه دي چې مسائل منصوصه دي غیر متعارضه دي او غیر محتمل و غیر متعارضه دي، غیر محتمل التاویل دي. ټیک ده خو غیر مبینه الحکم دي، غیر مبینه الحکم، حکم ورسره نه دی ذکر شوی. لکه اقیموا الصلاة قرآن کې ذکر شوی دی سم ادا کوي مونځ، خو حکم نشته چې فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب دی. نو دلته مجتهد د دلیل قوت او ضعف ته ګوري او حکم لګوي. نو اقیموا الصلاة په داسې دلیل باندې ثابت دی چې قطعی ثبوت او قطعی دلالت دی. نو دلته حکم د فرضیت لګوي. دا غیر واضح مسائل دي. په دې کې اجتهاد شته او چې مجتهد تشریع وکړي اجتهاد وکړي، نو غیر مجتهد بیا د مجتهد پر راهنمایي کې ور باندې عمل کوي. نو په قرآن او په سنت عمل کوي، خو د مجتهد د تشریع مطابق، ځکه دا تشریع ته ضرورت لري، توضیح ته ضرورت لري. او کم مسائل چې تشریع او توضیح ته ضرورت نه لري لکه د عقایدو مسائل او یا داسې مسائل چې مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمل التاویل او مبینه الحکم، تشریع ته ضرورت نه لري. لکه کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی، مبینه الحکم لکه کتب علیکم الصیام په تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده. نو اوس دا مسئله منصوصه ده غیر متعارضه ده غیر محتمل التاویل ده او مبینه الحکم ده، حکم ورسره الله ذکر کړي. نو په دې کې اجتهاد نشته، او چې اجتهاد پکې نشته نو تقلید بم پکې نه. په کوم شي کې چې اجتهاد نه الته تقلید هم نه. خلاصه دا چې تقلید په غیر واضح مسایلو کې کیږي. نو الته د مجتهد او د امام ابو حنیفه تشریع او راهنمایي ده. صرف دا شرط چا لګولی دی چې موږ به په قرآن او په سنت باندې عمل کوو، په دې شرط چې ابو حنیفه ویلی وي. زمونږ کتابونه د شروط صلات نه د فقه شروع دي تر هغه عالمگیری او تر شامی پورې لاړ شه او فتاوی ته ترخانی پورې لاړ شه، تر غټو غټو فتاوو پورې لاړ شه. زمونږ په یو کتاب حواله ورکه چې د احناف په پلنکی کتاب کې لیکلي دي چې د الله او د الله د رسول خبره به په دې شرط منم چې ابو حنیفه ویلی وي. دا جمله دي زمونږ د فقه په کوم کتاب، دارنګې زمونږ د عقایدو په کوم کتاب کې ثابت کا. د فقه اکبر نه شروع تر هغې شرع قاعده او خیالي پورې په کوم کتاب کې لیکلي دي چې مقلد د الله او د الله د رسول خبره په دې شرط مني چې ابو حنیفه ویلی وي. دا دواړه په ځای پرېږده. زموږ د قرآن تفسیرونه هم د احنافو ډېر شته او د احادیثو شرح هم ډېرې دي. په کم یو کې دا ستا خبر لیکلې ده او که نه لیکلي نو دا ستا د طرف نه افترا او بهتان نه دی، د الله نه ویریږي او د کفر خطر دی نه دی. داسې یهودي صفته او عیسوي صفته او امریکایي صفته
او زیدی شیعه دا د شیخ او د مولا او د مسلمان په القابو باندې نازول دا د اسلام توهین دی. ستا پشان ګنده او مفتری چې مسلمان شي نو دا د اسلام سپکوالی دی. ستا پشان مفتری او دروغجن او ګنده چې دا اهل سنت شي نو دا د اهل سنت توهین دی. او چې مسلمان شي د مسلمانانو توهین دی. دا د مار نستوړي دي او دا د مسلمانانو نظر ماتي دي. دا دروغجن مفتریان او بهتان ویونکي په یو کتاب خو د حواله ورکي د احنافو په کوم کتاب کې لیکلي دي چې تقلید کې مقلد په دې شرط د الله او د الله د پیغمبر خبره مني چې ابو حنیفه ویلي وي. دا د گنج په کارخانه کې د ځان نه دا جملې جوړي او انګریزان ورته په غوږ کې پوکوي چې داسې وایا. اخر کې بیا زه ګوره دا خبره تکراروم چې تقلید په اسلام کې شته ځکه چې په قرآن کې شته، په اسلام کې شته ځکه چې په سنت کې شته، په اسلام کې شته ځکه چې په عمل د صحابو کې شته. تقلید په اسلام کې شته ځکه چې په اجماع کې شته. البته ترک د تقلید نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته او نه په د عمل د صحابو کې شته. یو صحابي غیر مقلد نه و، بلکې بعضې مجتهدین او بعضې مقلدینو. غیر مقلد دی ته وایي چې نه مجتهد نه مقلدي، او صحابه څه مجتهدین او څه مقلدینو. نو په صحابو کې نشته، په اجماع کې نشته، بلکې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه 15 منټه مخکې غیر مقلد نه و. غیر مقلد ګوره تعریف زده کوي. غیر مقلد دی ته وایي چې نه مجتهد نه مقلدي. نو داسې یو کس دې مونږ ته وښایي. دا دې راته نه وایي چې امام ابو حنیفه غیر مقلد و، خو مجتهد و. داسې یو کس راته وښایي چې نه مجتهد نه مقلدي، لکه دا وابیان چې نه مجتهدین دي نه مقلدین دي. چولی پروشم غیر مقلد دی، نه مجتهد دی او نه مقلد دی. ټیکسیوان هم وابي دی، نه مجتهد دی او نه مقلد دی. کلینډر هم وابي دی، نه مجتهد دی او نه مقلد دی. مستری هم وابي دی، نه مجتهد دی او نه مقلد دی. داس یو کس ماته د انګریزانو د دورې نه 15 منټه مخکې وښایي. دا د 15 منټه مخکې یو غیر مقلد مصنف حواله راکوي، د غیر مقلدینو د یو مسجد حواله راکوي، د غیر مقلدینو د یو مدرسې حواله راکوي. او که نه شي کولی نو د دې نه به بل غټ واضح دلیل د ستاسو په انګریزیت باندې زه چېرته پیدا کړم. نور دلایل هم ما سره شته، خو د عوامو ورونو دپاره د دې نه بل غټ واضح دلیل نشته.